اوس دا د وټونو وخت دی، دا وټونه را نږدې شوي. تا به یو سړی په ټول عمر په سترګو باندې لیدلی نه وي، د وټ دپاره به ستا ګلۍ ته ستا کوڅې ته رامنډې وی راځي. او د ټولو نه غټ بېمانه او ظالمان پکې دغه خلک دی چې د اسلام نوم استعمالوي، د اسلام کارډ استعمالوي، د علم او د علما نوم استعمالوي، غټ غټ پټکي به یې وهلي او دا دونه غټې غټې خېټې به یې نیولي، د حرامونو به یې ډکې کړي او د اسلام نوم به استعمالوي او د اسلام په نوم باندې به د مسلمانانو په وینو باندې بلدي کوي. دا د امریکې غلامي، د هغې بندګي، دا د IMF غلامي، د هغې بندګي، دا د ورلډ بینک غلامي، د هغې بندګي. پرېږده خپل د جمهوریت هغه قانون راواله. دا کم جمهوریت چغې چې ته وهې او د کم جمهوریت د حفاظت دپاره چې دا ځان نیغ نیغ کوې، مثال د خر دی، لکه بخر باندې چې کتابونه انبار کړي، هغه ته څه پته لګېږي چې په ما باندې څه انبار. د دونه لکه علماو سربراه او د دونه لکه علماو سربراه، د ټولې دنیا د علماو سربراه هم شي ګنه او دغه مردارو پسې ګرځي او په دغې مردارو پسې د ظالم سره ودرېږي. زمونږ د دې ملک 4 او یا 15 او یا کاله کېږي د جوړېدو او دا ملک مسلسل په دغې بدامنۍ کې دننه روان دی، په دغه جنګونو کې روان دی، په دغې شر او فساد کې دننه روان دی، په دغې قتل و غارت کې روان دی، دغه د مسلمانانو او دغه انسانانو د وینو په سودا کې دننه روان دی. څوک کوي؟ همدغه مشران دي دغې کوي. اوس دا د وټونو وخت دی، دا وټونه را نږدې شوي. تا به یو سړی په ټول عمر په سترګو باندې لیدلی نه وي، د وټ دپاره به ستا ګلۍ ته ستا کوڅې ته رامنډې وی راځي به چې وټ راله راکړه تاله زه ملک جوړوم. ملک تر هغه پورې نه جوړېږي چې د الله دین ته، شریعت ته، اسلام ته راونه ګرځو. ملک تر هغه پورې نه جوړېږي. دا فتنه، دا فساد، دا قتل و غارت، دا سیاست، دا پالیسیاني، دا د امریکې غلامي، د هغې بندګي، دا د IMF غلامي، د هغې بندګي، دا د ورلډ بینک غلامي، د هغې بندګي، دا به همدغه شانتې روانې چلیږي به. دا فساد په دې ملک کې د نامعلومه یو خدا ډېر مشهور لفظ دی، نامعلوم افراد کے فائرنگ سے قتل، نامعلوم افراد نے جرم، نامعلوم افراد قتل، نامعلوم افراد ډکیتی. په دې بهر نور ملکونو کې خدا نشته دی. نامعلوم الفاظ خو په دې بهر نور ملکونو کې نشته دی، ولې هغه انسانان نه دي، هغوی سره قانون نشته دی. پرېږده خپل د جمهوریت هغه قانون راواله. دا کم جمهوریت چغې چې ته وهې او د کم جمهوریت د حفاظت دپاره چې دا ځان نیغ نیغ کوې او د جمهوریت دپاره چغې وهې، بس هغه قانون دې راواخله. په دې د کفارو، د یهودو او د دې اسرائیل او د دې یورپ په دې ملکونو کې دنه جمهوریت نه دی. دا بدامني، دا قتل و غارت، دا فساد هلته شته دی. شرم او حیا خو د دې نه پکار ده که نه. ته خو ځان ته مسلمان هم وې او د اسلام په نوم باندې چغې هم وهې او د ټولو نه غټ بېمانه او ظالمان پکې دغه خلک دی چې د اسلام نوم استعمالوي، د اسلام کارډ استعمالوي، د علم او د علما نوم استعمالوي او بیا د دې بدبوداره نظام حصه جوړه شوي، د دې جمهوریت حصه جوړه شوي او بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو او د دې خلکو، د دې انسانانو، د دې ملک په دې اوسېدونکو باندې سیاست او پالیسي خپله کوي. غټ غټ پټکي به یې وهلي او دا دونه غټې غټې خېټې به یې نیولي، د حرامونو به یې ډکې کړي او د اسلام نوم به استعمالوي او د اسلام په نوم باندې به د مسلمانانو په وینو باندې بلبي کوي. بس کم ځای کې دننه ورته د مردار غوښه میلاویږي، هغه طرف ته منډې وایي. عزتمندو یو خبره یاد وساتئ، د علماو الله رب العالمین ډېر یو لوی اوچت مقام ذکر کړل، بیان کړی دی. د علماو ډېر یو لوی مقام دی، د انبیاو وارثان دي. والذین اوتوا العلم درجات، الله رب العالمین ډېر درجې ورکړل، مقام مرتبه ورکړل. خو عزتمندو کله یو عالم، یو ملا خپل منصب پرېږدي او د دنیا طالب شي، د دنیا وږی شي، په مردارو پسې منډې شروع کړي، حق ګویي پرېږدي، حق بیانول پرېږدي او خرڅېږي او د هغې په مقابل کې دننه د ظالم سره ودرېږي، د ظالم سات ورکوي. په دې وجه باندې چې ما ته څه اډوکې میلاو شي، ما ته څه مرداره میلاو شي، ما ته څه عہده میلاو شي، ما د څه منصب میلاو شي، ما د څه سیټونه میلاو شي. یو طرف ته چې څونه الله رب العالمین د علماو لوی مقام بیان کړل، بل طرف ته الله رب العالمین په قرآن کریم کې د یو عامي انسان د سپي سره نه دی ورکړی، د دغې ملا، د دغې عالم مثال د سپي سره ورکړی. کمثل الکلب تحمل علیه یلحث وان تترکه یلحث. الله وایي غاپي پسان د سپي په شانتي دی. غاپي بس غاپي ده، که څه دې ورته ووایي نو هم غاپي او که څه ورته نه وایي هم غاپي. کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال د خر دی، لکه بخر باندې چې کتابونه انبار کړي، هغه ته څه پته لګېږي چې په ما باندې څه انبار دي. د دونه لکه علماو سربراه او د دونه لکه علماو سربراه، د ټولې دنیا د علماو سربراه هم شي که نه او دغه مردارو پسې ګرځي او په دغې مردارو پسې
د ظالم سره ودرېږي. حقیقت دا دی، ما تاسو څه وویل، زمونږ په دې ملک کې د امن، د اطمینان، د سکون دا ورځې څه وخت موږ ولیدلې، او د هغې نه وروسته بیا دغه بدامني ده، دغه فساد دی، او دا د دغې خلکو د وجې نه، د دغې مولیانو د وجې نه، او د دې نورو مردارانو د وجې نه، د امریکې د پیټوانو، د بې غیرته بېایمانه غلامانو د وجې نه، زما او ستا او د عام مسلمانانو په وینو باندې سیاست. ګوره شرم او حیا ولا نه ورځي، شرم او حیا. تاسو د کراچۍ د حالت نه، د دې ملک د حالت نه، تاسو د دې عوام ویني وسکلې په قرضو کې دنه ډوب کړه. هر یو سړی د خپل خېټې پورې حیران دی، پریشان دی، د خپل رزق پورې حیران دی، پریشان دی.